زمونږ ټیکسونه د چا نشته او نه منو. دویمه خبره دا ده دویمې ته یو خاص توجه ورکئ چې ستاسو نه کته د ملکنډ نه په کته ورته زه یم چې ټول غلاګانې دي. سوات 100% 110% بیلینګ کوي. سوات ملکنډ ډویژن 110% بیلینګ کوي. د هغو دا سزا شوه چې تاسو پسې نن ټیکسونه راوباسئ. زه درخواست تاسو ته دا کوم چې دا خبره هم نوټ کړئ چې موږ بیلونه تاسو کوم هلته میټرې لګولې وې موږ ته 100 یونټ په یو سړي پسې راتلو، نن 300 راځي. تاسو د هغه خلکو بجلي زموږ نه وباسئ. موږ بیلینګ کوو، موږ په هغې ګناهګار یو. دا میټرې هم لرکئ، موږ ته هغه میټر ولګوو چې کوم سابقه و. او که چېرې تاسو دا خبرې نه کوئ نو زموږ به 10 ورځې عرض کوو جي 10 ورځې به زموږ سټرایک وي. 10 ورځې مسلسل به په دې روډ باندې دا چل کېږي. دا به ستاسو د لاسه، دا به ستاسو ذمواري. که چېرې تاسو د دې خبرې مخنیوی ونه کړو نو موږ دا خلک نن دا 2000 کسان دي یا 3000 کسان دي، دا خالص تامنکوټ نه راوتي دي. او سبا به انشاءالله دا به د ثابت سوات په سطح او د نشاط چوک نه واله او د سیدو او د اغبا او د هر څه پورې به دا هر څه بند پراته او ډب به پراته. نور زه څه خبرې نه کوم. صبر بسم الله الرحمن الرحیم. وای وینه سره شوی ټول ازمکه ده، وای وینه په انصاف باندې سره شوی ټول ازمکه ده. ای پروردګار ستا دنیا د جبر ډکه ده. تله د انصاف دلته راغلي د ژوندو په لاس، دلته وزن دروند شو د کمزورو تله سپکه ده. زما د اهلیان امانکوټ ډېر غیرتي ولسه، زه د خپل طرفه د خپلو ملګرو د طرفه ستاسو د جذبې ته، ستاسو د اتفاق ته، ستاسو د جدوجهد ته سلام پیش کومه چې تاسو د یو قومي مسلې دپاره نن د وابډا مخې ته راووتی او د وابډا مخې ته تاسو خپل احتجاج د کم مقصد دپاره چې راغلي وئ تاسو خپل احتجاج ریکارډ کو. تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ ملکنډ ډویژن او بیا زموږ سوات چې کوم دی دا د 244 د 247 ارټیکل د تحت لاندې د هر پریس کلب ته اوس د پریس کلب کور چې دی موږ ته بند دی. نه د میډیا وساتت زموږ سره شته، نه د بل څه شته. میډیا هم د پیسو شوې ده، ټوله میډیا د پیسو شوې ده. هغه هم د سیاسي خبرو دپاره، د سیاسي خلکو دپاره میډیا شته، زموږ د غریبانو دپاره میډیا. په سوشل میډیا باندې موږ دا بھرپور احتجاج و دې ملګرو ته وایم چې نن موږ 200 سبا به مکمل تقریبا غونډ سوات به راوځو. د نشاط چوک نه واله او تر د الله چوکه پورې به مکمل A to Z بندو. وخوا که هغه زمونږ کور والا به کوي که نه بیماران یې کار څوکي نه به ګوله واورو. السلام علیکم. موږ اپیل کړی ټول سوات لپاره د بجلی خلاف. دا په های لیول باندې بلونه راځي، یونټونه زمونږ کم سوځي او دوی وایي دا د فلاني شي دغه ټیکس دی او دا د فلاني شي ټیکس دی. دا شی موږ ته نامنظوره دی. ولې چې په هر کومه بجلي په تیلو جوړېږي هغه پیسې د اوبو په دې بجلۍ پسې اچوي. نو که دغه مسله د پنجاب دپاره نو موږ د صوبه سرحد دپاره هم دا مسله غواړو چې دلته وړه په 1900 روپۍ توړه ده او هلته په صدور 1500 ده. بیا په کار ده چې زموږ دا خرچه په دغه علاقه ور واچوي. د بجلۍ په موږ اچوي نو زموږ دا دې هم په هغو ور واچوي. حکومت ته موږ اپیل کوو چې موږ په روغ رغبت سره د دې خبرې ډیمانډ کوو چې دا مسله دې حل کړی شي. الله الرحمن الرحیم. موږ احتجاج باندې راوتي یو. زموږ د سوات خلکو سره ډېر زیات څومره بیا د ملکنډ ډویژن سره ډېر څومره کېږي. په هغې په وجود باندې بل 1500 او 1000 روپۍ بیا د ټیکس لګولی. د هغې په وجود باندې د والي سوات د حکومت چې ته هغه سره ښه پاخلي کړي هغه خدای پاک دغه ډېر سم سړی الله دې خبرې ته خو یې نومونه ډکي. په دې سوات ته سره ټیکس شته ده سره نه بیا وکړه اعظم صاحب ملکنډ ډویژن په کوم شامل شو. په هغې په وجود باندې دا احتجاج خو لږ راغی او که دا مطالبه حل نه شوله د دې نه به دونه غټ نقصان جوړ شي چې دنیا مخلوق به راوځي او دغه به کېده خو صرف دا مانکوټ خلک راوته قدر نه د مینګوري نه به کې د سعودي دي نه به کې د کامبر دي نه به کې د بلوګران د سوات صاحب نه ټاکي نه دغه پر دا ټول مخلوق به بیا راوځي. اپیل کړی ټول سوات ته
اپیل کړی راځي ټول به راوځي او مهرباني دې وکړي زموږ دا مسله دې حل کړي دا ټول د خدای تعالی غریبانان دي او 1500 ورپیوالو کې دې په بلونو کې ورکو په 1900 روپۍ څلور نه ډېوډې دي او چینای ته وګوره او د دې دا مقام خبرو کې ځه بس بیل 2000 روپۍ راغله 2000 روپۍ مې ټوړاګه وړه دي هغه چې خدای خبره چې ټوړاګه دې درجه کور 1000 روپۍ کرای دا کور 1000 روپۍ کرای دا 2000 روپۍ مې سماله او 2000 روپۍ بس بیل راغله او کوم نه غاډه کار دا څه خپل خبرې کوي دا خلک زه موجوده حکومت نه دا یو قسم ریکوست کوم چې دا قوم چې دی دا ستاسو قوم دی دا خو د بل چا قوم دی صاحب خرڅې ګاډۍ ټول ورځ 15000 روپۍ 1000 روپۍ د کور کرایه ده او 1000 روپۍ دي که 15000 روپۍ په دغه څه دا ټیکس راغلی دی اخر موږ کم ګناه کړی دي سواتیانو کم ګناه کړی دی چې کله په یو طریقه یو څه ځای او کله په بله طریقه باندې څه ځای کله راله یو تکلیف راکوي کله بل تکلیف د دې نه بهتره خبره ده زه حکومت ته سوال کوم مهرباني وکړه جازونه راوله دا قوم ولا شم موږ ادب شي یو پخواني هم تختولی یو کله راماده سل وبه کوئ کله کمر وبه کوئ کله کمر وبه کوئ که دلته کې څه مراعات راشي نو هغې نه موږ نه خبره یو هغه مراعات زموږ نه تاسو واخلئ حکومت رانه واخلئ قبضه یې کړي دې قوم له اخر تاسو زموږ د پسواد کې څه موندلي دي موږ ولې وژنئ موږ ولې خرابوئ موږ دې ټیکسونو ته د والي سواد څنګه چې زموږ د مشر خبره وکړه بغداد حاجي صاحب د دې کاغذونه موجوده پراته دي په دې باندې کیسونه شوي دي دا کیسونه موږ ګټلي دي د سواد ګټلي دي دوه موږ سره هغه باقاعده لیکلي پراته دي چې په ملکن ډویژن باندې به ټیکس معافي د هر قسمه ټیکس چې راځي وابډا والا را باندې جدا ټیکسونه دي واسه را باندې راغلي ده واسه د هغې د جاروګۍ ټیکس دی په موږ د هغې د ښځلې د غورځېدو ټیکس دی په موږ باندې اوس په موږ چې کوم سټیټلایټ یې راته لګولی دی 2 ګنټې د شپې 4 ګنټې د شپې بجلي بنده ده دغه سټیټلایټ او 4 ګنټې د ورځې بنده ده هغه د ورځې هغه خپلې د موږ استعمالوي خو د شپې د ولې په 2 بجې باندې بند نه شي او دا بند دی دا را باندې لا جدا یو عذاب مسله شپې پسې نوکران ګرځئ د شپې پسې ټیم یې مقرر کړی دی زه هم کمیټې والا ته وابډا والا ته او د دغه د واسه والا ته واسه والا زموږ د مانکوټ سره څه کوي زموږ د مانکوټ والا سره څه رخ کړی دی دا میزایل موټر یې کوزې کړي دغه یو ټویبینو او په دې غره کې دا غټه ټانکۍ وه ټوله مانکوټ له به دې اوبه ورکولې نن 4 دي که 15 ټویبیلې دي او یو نه دی